بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ القرآن مفتی عبدالرحمن صاحب جامع دارالقرآن تنگی نن یو دستاربندي وه راغلو ما ته پکې دعوت خطاب دوی راکړو خو بس د لړې د لاسه زه رانو رسېدم خو خیر مفتي صاحب مې دغه کوم ورته موږ ته د نن حال احوال ووایه او بل چې موږ کوم تحریک شروع کړی دی د رواجونو خلاف نو آیا موږ هغې کې به مرسته کوئ او خو نه د نورو خلکو غوندې به راسه هغه ډیپلوماټیک خبرې کوي. مفتي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یې تاسو له ډېر اجر درکړي. موږ خو ستاسو په تمه او ستاسو هم دا تمنا وه چې دې پروګرام کې شرکت وکړو چونکې دا یو عذر لړه وه نو د هغې په وجه تاسو لیټ رالی او الله دې دا راتلل ستاسو قبول او منظور کړي او دا کم پروګرام چې تاسو شروع کړی دی چې د رسوماتو او بدعاتو خلاف نو موږ ستاسو دې بھرپور حمایت کوو او انشاءالله موږ به سره بھرپور تعاون کوو چې د لومبۍ ورځې دویمې درېیمې پورې فقهاو لیکلي فتاوا بزازیه وایي چې یکره اتخاذ الطعام په اليوم الاول والثاني والثالث په اول او درېیم باندې طعام د مړي کور کې تیارول مکروه دي. دې وجه نه موږ به ستا په دې کې هر قسمه تعاون کوو. الله یې تعالی اجر درکړي. شاه ولي خان چې د دوی اشاعت توحید و سنت د تنگي ناظم دی او د پیشلیاس امیر دی او د پیشلیاس ټیچر دی نو تاسو چې موږ ته په خپل کلي کې یو غونډه را دلی شئ چې درشو تاسو خو به کوئ خو نور خلک به هم لږ دا پیغام والي که نه د دې سوشل میډیا په ذریعه. جی بالکل ماشاءالله جواد خان منګه ستاسو ډیره شکریا ده کوو دلته په راتګ د مدرسې ته او دا کم چې تاسو کم تحریک شروع کړی دی موږ د هغې ستاینه کوو. رب العالمین دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي چې د دین په دغه کې د دین دپاره او دارنګې کوم رواجونه چې دي چې د هغې ثواب نشته او مالونه د خلکو هسې بربادېږي او تاسو هغې دپاره دا کوشش شروع کړی دی او تاسو وایي چې یاره دا مال چټي مه بربادوئ ثواب نه میلاویږي بلکې یو رواج خلکو جوړ کړی دی او خلک ډېر تنګ راغلي دی رواج نه او تاسو د هغې تحریک شروع کړی چې دا رواج بند کړئ دا رسمونه ختم کړئ. الله دې تاسو له دې بدلې درکړي. موږ مکمل د دې مخکې انشاءالله دغه کړی او بالکل په دلایلو سره او د ټول علماو تر څومره علمای دیوبند چې دي ټول په دې باندې متفق دي چې دا د غم د کور نه دا خوراک دا ناروا دی 3 ورځو پورې بلکې دې غم والا له به موږ تاسو هغې انتظام کوو هغوی له به ورکوو هغوی نه به خوراکونه نه کوو. شیخ القرآن صاحب دا راته ووایه چې مړي خو شو خادي به څنګه اسانه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خادۍ طریقه خو دا ده چې ولیمه ده چې نن ډولۍ راوړي سال روټۍ ده نه پکې دا جنجونه شته شریعت کې نه پکې دا دغه شته چې خلک راغواړو په قرضو باندې نه بل څومره دې وس کېږي سال له ولیمه وکړه او نه پکې دا دغه شته چې دا ناوې له نکریزې او دا پالنګونه او دا قصې نشته بس څومره چې واده مختصري نکاح یعنې ساده یي نه هغومره بهتر ده او د شریعت حکم دا دی. مطلب دا چې زندگی ډېره اسانه ده خو موږ ځان ته ډېره ګرانه کړې رواجونه. منیجر صاحب تاسو لمبه مختصر د غالم تاسو ما سره د تحریک کې بلکې دا ستاسو خو دی خو ما سره هم ډاډګیرنه راکوئ نو انشاءالله تعالی همت په نه بیلو بس نور خبرې خو نشته نو بھرپور حمایت به کوو او دا خو ما تاسو مخکې ویلو چې په داسې دور کې او په داسې فتنې په دور کې یو سنت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جملی شي د سلو شهیدانو اجر الله ورکوي. دا زما قائد محترم زما استاد دا زما امیر صاحب دا ګواه دی دې خبرې چې اجر به خدای پاک ته سلو شهیدانو درکوي نو الله دې په دې کاس کې په دې دغه کې موږ به ستا ملاتړ یو انشاءالله او مرسته باندې هم کوو دغه هم کوو دا د دین یو کار دی او په دې کې به موږ دا راته ووایې حضرت د نن دغه چې وه دستاربندي وه د بهر علما هم راغلو پکې او جی دې کې د بهر نه شیخ القرآن والحدیث حضرت علامه سمیع الحق صاحب او شیخ الحدیث د ترناب جامع مشر شیخ الحدیث شیخ سروشهید صاحب هغوی پکې اخري 3 سورتونو تفسیر وکړو او مولانا سمیع الحق صاحب بیان وکړو او نور د علاقې چې کوم تاثیر زموږ علما دي هغوی هم پکې بیان نه وکړو ښه تفصیلي بیان نه وشو. نو دا شیخ القرآن مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب شاه ولي خان او منیجر ریټایرډ منیجر اوس خو نه دی ریټایرډ منیجر حبیب الرحمن صاحب نو تاسو دا پروګرام وکړه د دوی دا مدلل خبرې مو اورېدې دا موږ ته شیخ القرآن او شیخ الحدیث خبرې دي دا د ځان او یا د یو عام طالب خبرې نه دي نو دا مخکې م خورې کې او خپل کامنټس او فیډبیک په ضرور راکړه. ډېره مهرباني چې خوشحاله اوسئ. جزاک الله. الله تعالی اجر درکړي. الله دې بدلي درکړي.